د ملي مصالحې عالي شورا مشر دوحې ته تللی. د دې شورا ویاند وایي چې یاد سفر موخه یې د افغان سولې پروسې چټکول او په هیواد کې د روان تاوتریخوالي راکمول دي. په ورته مهال زلمی خلیلزاد او د ځینو نورو ګڼو هیوادونو استازي هم د هیواد یا دوحې ته په سفر تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د زلمی خلیلزاد دغه سفر کې به دی هڅه وکړي چې طالبان د سولې میز ته د مذاکراتو میز ته راوګرځوي او د روان تاوتریخوالی چې دوی کوم یرغلیز بریدونه شروع کړي دي دا به ودروي. آیا دغه درې ورځنۍ غونډه به په افغانستان کې روان تاوتریخوالي کې تغییر راولي؟ تاوتریخوالی به راکم کړي؟ آیا طالبان به سولې میز ته بیرته راوګرځي؟ پر همدې موضوع غږیږو. سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو، زه فضل الرحمن سیرت یم. د نن خبرې موضوع مو همدا ده. تاسې هم کولی شئ د ټلیفون له لارې راسره خپل نظر شریک کړئ. سټوډیو کې راسره د بحث په موخه ښاغلی محمد نعیم نور احمدزی میلمه دی. احمدزی صاحب پخیر راغلی خپرونې ته. ډېره مننه احمدزی صاحب. که راته ووایي چې دغه درې ورځنۍ غونډه چې دوحه کې پیلیږي داسې کومه پایله به ورکړل شي یا داسې کومه تمه ورته کیدای شي چې افغانستان کې د روان تاوتریخوالی راکم کړي؟ د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي او تلپاتې نامه هر څه نه مخکې سلامونه تاسو ته، د تلویزیون درنو لیدونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. د سولې په برخه کې هر هغه ګام چې اخیستل کیږي په دې اساسو شرایطو کې هغه موږ منو او هغه موږ د یو ښه یا مثبت ګام په توګه موږ هغه ته د هغه منل موږ ته مهم دي. نو زه به داسې وایم چې د دغو ناستو کېدل یا د دغه دریو خواوو چې د امریکې استازی هم په دې کې شته دی او د افغانستان چارواکي هم شته دي او طالبان به هم په دې کې ناسته کې وي، نو په دغه وخت کې د دغه خلکو ناسته دا د افغانستان د سولې لپاره دا یو نیک اقدام دی او ښه کړنه ده. نو دلته خبره د دې ده چې دغه ناسته بیا هم د تیرو ناستو په څیر وي او یا دا ده چې تیرو ناستو نه به دا بدلون لري. که چیرې د تیرو ناستو په شان وي بیا هم طرحې وي او غوښتنې وي پایله نه وي، نو بیا هم دغه ناستې بیا کومه پایله نشي لرلی. نو زموږ هیله دا ده چې دغه ناسته یو مثبتې پایلې ته ورسیږي، د سولې په برخه کې دې یو پرمختګ وي، نو دا به ډېر ښه وي. ډېره مننه احمدزی صاحب. د لوی اختر نه مخکې هم داسې یوه ناسته موږ تاسې شاهدانو او دې کې د جدي مذاکراتو خبره شوې وه چې دا به ډېر جدي مذاکرات له افغانستان نه هم یو پلاوی لاړ د ډاکټر عبدالله په مشرۍ باندې له طالبانو سره کېناستل. په دې کې دوی 2 ورځې دوی وخت ونیو او مخ په مخ باندې خبرې وکړې، خو پایله یې هم داسې پایله نه وه چې کوم ډول له دوی نه توقع کېدله. داسې توقع کېدله چې دوی به یو نهایي پایلې ته رسېږي، د اوربند باندې به بحث کېږي او دغه روان تاوتریخوالي ته به یو څه کمښت رامنځته کېږي. خو هغه غونډه چې ترسره شوله پایله دا شوه چې په هېواد کې نور هم تاوتریخوالی زیات شو. په دې باندې څومره باور پکار دی؟ بیا به هم هغه رقم ته اوسېږي او که نه؟ نو دا داسې دغه پلاوي چې ټاکل کېږي د افغانستان حکومت لخوا نه، نو دغه ډېری دغه پلاوي صلاحیتونه نه لري. هلته چې کله پلاوي ځي نو هغوی سره باید صلاحیتونه د دې وي چې پرېکړې ته ورسېږي. هغه وخت هم موږ او تاسو په دې باندې وغږېدو چې پلاوي به لاړ شي، پلاوي به هلته کښېني، وبه غږېږي، 2 ورځې به هم تېرې شي، خو بیا به هم کومه پایله نه وي. تاسو ولیدل چې مثبته پایله څه سي، حتی موږ او تاسو ترې منفي پایله واخیستله. یعنې داسې جګړه نوره هم توده سوه، دلته تاوتریخوالی لا پسې زیات سو، حتی تر دې پورې چې ولایتونه هم سقوط سول. نو دلته دغه جنګیز دریځونه هم د حکومت لخوا نه اعلان سول چې دغه جنګیز دریځونه هم د جګړې په تودېدو کې رول لري. نو زه داسې وایم چې دغه پلاوي هیله مو دا ده چې د تیر په څیر باندې نه وي چې هغه پایله یعنې هغه ناسته هغه مرکه بې پایلې وه. نو هیله مو همدا ده چې دغه ناسته دې بې پایله نه وي. که څه هم اوس شرایط ډېر اساس دي، دلته جګړې زور اخیستی، طالبانو څو ولایتونه سقوط کړي دي، دلته د امریکې استازی شته دی. نو زه داسې وایم کیدای شي دا ځل دغه ناسته ځینې مثبت ټکي ولري، ځکه دلته حکومت او طالبان دواړه په
داسې جنګیز وضعیت کې دي، نو د دغه وضعیت نه د راوتو لپاره نو دوی به هرومرو ځینو هوکړو ته رسېږي. که چېرې پلاوي صلاحیتونه ولري او که چېرې بیا هم د تیر په څېر وي او پلاوی صلاحیت ونه لري نو بیا به ناستې وي او بېرته به دغه د 3 ورځو ناستې به هم پای ته ورسېږي، خو بیا به هم مثبته پایله نه وي. مننه. سوله کې به د امریکا رول څه وي اوس؟ آیا اوس امریکا څه فشار راوستی شي پر طالبانو؟ بالکل. اوس د افغانستان سوله د امریکې لپاره یو مهم ټکی دی. امریکا 20 کاله په افغانستان کې وجنګېدله، هغه په جګړه کې ناکامه سوه. نو اوس که چیرې امریکا خپلو نړیوالو سیالانو ته غواړي چې ځان سیال کړي، یعنې هغوی ته دا وښیي چې هغوی ته دغه امریکا کمه رانیسي، نو دا دی باید په افغانستان کې سوله راولي. هغه نه د وروسته که چیرې افغانستان نه وځي هم دې لپاره کوم د نن خبره به نه وي، ځکه دې دلته 20 کاله جګړه وکړه نو بیا هم خپلو سیالانو ته ویلی شي چې ما که دلته وجنګېدم نو په پایله کې مې هلته یو سولیز چاپېریال رامنځته کړ، هلته د ملتونو نه نسته ده. زه همدا وایم که چیرې امریکا د سولې په راوستو باندې ژمنه سي او د سوله راولي افغانستان کې، هغه نه وروسته دا خپلو سیالانو ته ویلی سي چې ما په افغانستان کې یو سولیز چاپېریال راوسته، خپل ماموریت مې په بریالیتوب سره پای ته ورسوه او نن ترې ځمه. مګر که چیرې په افغانستان کې سوله نه راځي نو بیا په دغه صورت هغه جګړیز ماموریت یې هم بایللی او دغه د سولې تړونونه چې طالبانو سره کړي دي نو دغه ماموریت هم په دې کې امریکې دغه ماموریت هم بایللی دی. نو امریکا کولی شي په دواړو خواو فشارونه وارد کړي، دواړو خواو سره وغږېږي او هغوی ته ووایي چې تاسو یوې هوکړې ته ورسېږئ. نو که چیرې دا وغواړي او که چیرې ونه غواړي نو بیا به دغه جګړه روانه وي او په دې کې به امریکا ښکېله وي په دغه جګړه کې. امریکا ووتله، امریکا وایي چې موږ وځو، دا دی نه پوهېږم په 31 د اګست دوی دا خبره کړې چې موږ وځو ټول افغانستان نه. دوی بین الافغاني مذاکرات په داسې وخت کې تنها پرېښودل، دواړو ښکېل اړخونه هم دولت اړخ ته یې پرېښودل او دوی ووتل او دغه جګړه د افغانستان بیا په اوږدېدو ده. داسې انګېرل کېږي چې دا به نوره هم اوږدېږي، لکه دا اوس چې کوم وضعیت ته ګورو ولایتونه سقوط کېږي، نن هم د ځینو ولایتونو د سقوط خبرې وې، پر ښارونو باندې جګړه روانه وه، پر مرکزونو باندې. ولې امریکا بین الافغاني مذاکراتو کې دواړه اړخونه تنها پرېښودل؟ علت یې څه و؟ نو امریکا هر چیرې خپله ګټه ګوري، هغه که جګړه وي که سوله وي هغه خپلې ګټې پسې ګرځي، خپلو منافع پسې ګرځي. هغه نه د افغانستان د حکومت په غمه کې دی او نه هم د طالبانو. هر چیرې چې د هغه ګټه وي همغې خواته ځي. اوس ګورئ دغه جګړه وه چې امریکې لومړیو نه پیل کړله، 20 کاله جګړه وکړه. نو چې کله پوه شو چې نور مې دلته ګټه نسته ده، دلته مې د سرتېرو ژوند په خطر کې دی، نو دلته موږ اقتصادي بحران سره مخ یو، نو ګورې ځان شاته کړو. ګوره جګړه خو ستا ده، هغوی چې په کومو اهدافو راغلي وو چې موږ دلته دهشتګر له منځه وړو که نه، یا جګړه ختموو په افغانستان یا په آسیا په دې ځایو کې، نو ګورې هغه جګړه لا پسې توده سوې ده، پای ته نه ده رسېدلې. یعنې په اصل کې که موږ وګورو د امریکې جګړیز ماموریت دلته پای ته نه ده رسېدلی، بلکې هغه ماته خوړلې ده. هغه د خپل د ګټو لپاره، د خپل د سرتېرو د ژغورنې لپاره او د اقتصادي بحران د کنټرول لپاره هغه ګام شاته کړ او بېرته له افغانستان نه وځي. او اوس بیا امریکا وایي چې زه بیا هم افغانستان حکومت ته وایي که چیرې طالبان تاوتریخوالي ته زیاتی ورکوي نو زه بیا هم راځم دلته بمبار کوم، بیا هم جنګېږم. نو زه داسې امریکې ته وایم چې دغه باتور په میدان معلومیږي چې ته د جګړې دومره باتور وي نو ته به له دې ځای نه نه وتې، او اوس چې ته وتې نو بیا له هغې خوا نه ته بیا نیغ نیغ مخ کېږه چې زه جګړه کوم، زه دا کوم، زه هغه کوم. نو دلته د امریکې دغه د سولې پروسه په یوازې پرېښودل زه دا یو ناکام سیاست بولم او زه داسې وایم چې دغه یو ناکام کار دی چې امریکا یې کوي. نو که چېرې سلامونه. السلام علیکم. وعلیکم، جوړ بخیر. ډېره مننه. ښکلی نوم مو راته وویله، کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ اړیکه له تخار ولایت نه. ښه، له تخار ولایت نه دې اړیکه نیولې. نو ته د موضوع په اړه راسره نظر شریک کړه. په دوحه کې د افغان سولې په برخه کې 3 ورځنۍ غونډه پیلېږي، دا به څه پایلې ولري؟
ستاسې اړیکه له موږ سره وصل ده، نو مهرباني خپل نظر مو شریک کړئ. ښه قدرمنو لیدونکو چې تاسې کله موږ سره اړیکه نیسئ سم ځای غوره کوئ او د پوښتنې یوازې تاسې که پوښتنه له مېرمنه لرئ هم کولی شئ او تر څنګ که نظر شریکوئ د موضوع په تړاو نظر شریک کړئ. موضوع مو هم د دوحه کې درې ورځنۍ غونډه چې نن پیلېږي او د افغان سولې په برخه کې ده پر همدې باندې ده. نو احمدزی صاحب دې ته راځو چې اړیکه راخلو بله. السلام علیکم. سلام ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. نوم مو وایئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ احمد کابلي کابل خان خپل سلامونه تاسو او ستاسو درانه مېلمه ته ډېره مننه. وعلیکم السلام. تلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ډېره مننه. محترمه وګورئ جنګ د حل لاره نه ده. متاسفانه چې په دې 43 کلونو کې کله چې کودتا د 700 وشوه او د کمونیست خلقیانو او پرچمیانو لخوا مونږ ولیدل لکه چې په میلیونونو خلک شهیدان او په میلیونونو خلک دې ته اړ شو چې خپل ملک پرېږدي پاکستان او ایران ته مخه کړي. نو وروسته تاسو ولیدل لکه 2 کاله د کودتا افتصار نه روسانو په افغانانو باندې یرغل وکړ په افغانستان باندې چې یعنې قربانیان د جنګ ډېر اوس هم په دې 20 کالو کې چې وګورئ عام ولس وګړي لکه قرباني کېږي که یرغلګر ځواکونه د امریکې ده او د ناټو ده او دغه ګوډاګیان لکه مقاومتچي ډله که شمالي تلوارې ورته وایي همدغه ډله وارداتي څېرې او پخواني جنرالان اوس هم لکه په عیش و نوش کې دی او دغه حکومت یې لوټ کړي او لوټوي یې. نو دوی هېڅکله سولې ته ژمن نه دي. که جانب ارګ ده او که جانب قصر سپېدار چې ورته وایي عبدالله دوی سولې ته ژمن نه دي. د دوی ورتګ هم موږ خیر مقدم کوو پرې نه کوو خو حقیقت دوی یو انچ هم دغه نیت نه لري چې په افغانستان کې سوله راشي. د وقتي پاڅون تاسو وګورئ زه د نظر سره مخالف یم. که دې چې ولسي پاڅون هغه پاڅون ته وایي چې لکه بغیر دغه دولتي چارواکي شاوخوا کې وي. تاسو ولیدل په هرات کې همغه جګړه مار اسماعیل خان په دې حکومت کې هم وزیر پاتې شوی په دې 20 کالو کې البته زوی هم رئیس هم وزیر او دی چې ونه جنګېږي څوک به وجنګېږي خپل مفاداتو لپاره جنګېږي. که عطا محمد نور ده تاسو ولیدل چې لکه 3 میلیونه زره ډالر دوی لکه ځان ته دغه کړي د کومه نه کړی خو دا جنګ دې ته دغه زمینه برابره کړی چې د خلکو نه شتمنۍ او دولت نه دغه لوټ کړي او که دغسې جنرال دوستم ده. ډېره مننه. عرض مې دا دی چې دغه ولسي پاڅون نه دی. دوی غواړي چې جنګ نور هم توده کړي او په جګړه کې لکه اور واچوي. نو دا جنګ پراخېږي او قرباني ملت ده. نو تاسو زه دې دغې ته راځم چې لکه اشرف غني هم سولې ته نه ژمن ده نه دغه ده. د دې چې تاسو ولیدل دی وویل که چېرته زما جنازه د ارګ نه ایستلی شي هم لکه زه چې بل حکومت ته واک نه سپارم. نو لاس مې دا دغه ده څو پورې چې امریکایانو په دواړو خوا باندې فشار وانهچوي او تاسو وګورئ دې ته زه فشار نه وایم. دې جازونه په ولایاتو باندې په مراکزو باندې بمباریګانې کوي لکه قرباني ولس ده. طالب نه ده. طالب هم جز د ملت ده. بناء دوی غواړي چې جګړه ګرم وساتي تود وساتي څو پورې چې دغه وغځېږي او دغه وارداتي څېرې چې دي او دا شمالي تالوارې دوی غواړي چې په واک کې پاتې شي. نو دا د حل لاره نه ده. پکار ده چې درېیم ګروه لکه قدرت سوم را به اصطلاح یا گروه سوم داخل اقدام شه هم بالای طالبان به اصطلاح بپذیرانه و هم بالای دولت. در اون صورت است که ما به اکسون خواهیم رسید. و بسیار زیاد تشکر. در این قسم پیش بره قربانیش ملت بیچاره و مظلوم افغانستان است
با امید آمدن صلح و تامین امنیت. سلام علیکم ورحمت. بسیار زیات تشکر. بسیار زیات. احمدزی صاحب د سړي ویل چې جنګ د حل لاره نه ده، که چېرته اوس هم یعنې مطلب یې له دې نه ده که دغه دواړه اړخونه دولت او طالب جګړه کوي آخر به هم دې سولې ته راځي. او بل له دغې غونډې نه چې په هغه کې ترسره کېږي دوحه کې له دې نه هم ناهیلی یو ستاسې تبصیره؟ نو دغه د ورور غږ چې دی دا د افغانستان د ملت رښتینی غږ دی. نو دلته د افغانستان هر وګړي نه چې موږ او تاسو پوښتنه وکړو نو هغه به همدا وایي چې جنګ د حل لاره نه ده، د جنګ څخه موږ ستړي یو. نو ورور هم وویلې چې جنګ د حل لاره نه ده، زه هم همدا وایم چې جنګ د حل لاره نه ده. جګړه په افغانستان کې د 40 کلونو څخه واوښته، نو دلته جګړه روانه ده. نو موږ او تاسو د حل لاره نه ده لیدلې، ورځ تر بلې د افغانستان وراني ده، همدغه موږ او تاسو د ملت خواري ده. نو زه داسې وایم چې بیا هم د ورور خبره 100% سمه ده چې د افغانستان حکومت څخه مو دا غوښتنه ده او د طالبانو څخه چې نن سبا هېڅوک د موږ او تاسو په درد باندې نه دردمن کیږي. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې خپله د خپل هیواد د پایښت او د ثبات لپاره کار وکړو، سوله خپلو منځونو کې وکړو. سوله باید راسي، یعنې جګړه د حل لاره نه ده. او بل دا شی ویلې چې موږ د دغې ناستې څخه ناهیلي یو، په رښتیا هم چې د افغانستان ټول ملت له دغه ناستو څخه ناهیلي سوی. تاسو وګورئ دغه د سولې مذاکرات له کوم وخته را روان دي، نو بیا هم تاسو ګورئ چې هر کله ناستې کېږي تر دې چې وضعیت راښه سي نور هم وضعیت خرابېږي، نور هم وضعیت جنګیز حالت ته ځي. نو دا یعنې ځکه دغه ملت ټول ترې ناهیلي دی. نو زه هم همداسې وایم چې په دغو خواو کې که چېرې صلاحیتونه د سولې کولو لپاره نه وي نو بیا دغه ناستې دغه هېڅ کومه ګټه نه لري. تاسو وګورئ نن ناسته وکړي او سبا ځي هلته جګړیز دریځ اعلانول، نو دا هېڅ داسې د ما په اند چې دا د هوښیارۍ یا د پوهې یو اند یو پرېکړه نشي کېدی. ډېره مننه. ولسمشر غني پر جګړهیز دریځ خپل کړ، په د نږدې ورځو کې وویل چې 6 میاشتو کې به په افغانستان کې وضعیت بل ډول شي. بل ډول معنا همدا وه چې اوس ولایتونه سقوط کېږي، د دې وضعیت تغیرېدل همدا معنا ورکوله. ولې ملامت څوک دی چې اوس وخت کې جګړې ته مخه کړې؟ طالب ملامت دی که دولت ډېر زیات د سولې خنډ دی که طالب د سولې خنډ دی؟ داسې انګېرل کېږي طالبان وایي چې دولت د سولې خنډ نه. لومړی به دې ته راسو چې دغه د جګړیز دریځ پایله څه سوه که نه. ګورې یوازې وینا کول یا یوازې څرګندونې دغه د دې لامل نشي کېدی چې موږ جګړه وګټو یا جګړه وبایلو. نو کله چې یو حکومت یا یو نظام جګړیز وضعیت یا جګړیز دریځ غوره کوي نو هغه د جګړې لپاره سمې تګلارې وټاکي، مدیریت د جګړې سم وکړي. نو تاسو وګورئ چې یوازې یوه اونۍ تېره نه سوله دغه دریځ نه د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ولایتونه سقوط سول. نو دغه خپله ګورئ کله چې یو څوک جنګیز دریځ اعلانوي نو هغه به د جګړې لپاره آمادګي هم نیسي او د جګړې مدیریت هم کوي. نو زه داسې وایم چې په افغانستان کې لا تر اوسه جګړیز مدیریت یا د جنګ مدیریت په ډېر ضعف باندې روان دی. هېڅ چېرې داسې د جګړې مدیریت نه دی سوی. نو دغه وضعیت د دې لامل چې تاسو وګورئ ولایتونه هم سقوط سول. نو جګړیز دریځونه په افغانستان کې د حل لاره نشي کېدی. پر وړاندې خنډ طالب ده که دولت؟ داسې مشخص نسو ویلی چې کوم یو خنډ دی، خو دلته ستونزې کېدای شي په دواړو خواو کې ادعاوې کوي چې طالب خنډ ده او طالب وایي چې دولت خنډ ده. یا خو د هغوی ادعاوې دي، هېڅوک ځان نه ملامتوي چې ستونزې ما کې دي. نو هر څوک وایي چې مقابل لوری ګرم دی. نو زه داسې وایم چې ستونزې هم که شته دي په دواړو خواو کې شته دي، که ښېګڼې شته دي هم په دواړو خواو کې به وي. نو زه داسې وایم چې اوس د دې وخت نه دی چې موږ یو بل توران په دې کړو چې ته ملامت یې او زه سلامت یم. اوس وخت د دې دی چې موږ او تاسو د مقابل لوري د ګرمولو څخه راتېر سو، داسې یو دریځ غوره کړو چې هغه د هغه پایله سوله وي. ډېره مننه. آیا طالبان به بیا د سولې مذاکراتو میز ته راوګرځي؟
طالبان لا تر اوسه د سولې د مذاکراتو سره سته دي، هغوی لا تر اوسه په شا سوي نه دي. جګړه بل اړخ دی، ګورئ جګړه بل اړخ دی او د سولې مذاکرات چې موږ تاسو وایو، موږ تاسو د سولې میل چې وایو، نو هغه سته دی. اوس هم هلته پلاوي سته دي، زه همدا وایم چې دواړه پلاوي سته دي. لا تر اوسه دوی د سولې له هغه میل څخه دوی نه دي تللي. نو دغه غونډې جوړوي ولې پایله نه ورکوي؟ پایله ځکه نه ورکوي چې پلاوي صلاحیتونه نه لري. دلته بهرني ځواکونه کیدای شي ویې نه لري، که چېرې ویې لري نو هغه یو پایلې ته رسېږي. نو که چېرې نه لري یا نو همدغه معنا ورکوي چې صلاحیتونه نشته دي، چې یو پایله نشته ده. نو هلته هغوی هم هیوادونو سره اړیکې لري، کیدای شي هغوی ورته ووایي چې تاسو په دغه تګلاره مخ ته لاړ شئ. نو داسې زه درته وایم بهرني لاسوهنې په دواړو خواوو کې سته دي. هغه که افغانستان حکومت دی که طالبان دي، په دې کې بهرني یا ګاونډیانو لاسوهنې سته دي. نو هغوی نه پرېږدي چې یو پایلې ته ورسېږي. نو زه داسې وایم چې اوس د دواړه خواوې د بهرنیو لاسونه او د ګاونډیانو لاسونه د دغې پروسې د خنډ جوړولو کې باید تمې کړي او دوی د یوې سوله ییز دریځ لپاره چمتوالی ونیسي او د سولې ته دې ورسېږي. ډېره مننه. که وروستیو کې تاسو وروستۍ پوښتنه تاسې نه وکړم، دغه مذاکرات که پایله ورنه کړي، ولایتونو سقوط دوام ولري، خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، دواړه غاړو ته مرګ ژوبله، هم طالب هم دولت ده چې د همدې ملت یا د همدغه خلکو سرمایه ده، د همدې اولادونه دي دواړه اړخونو کې، اخر به څه کېږي؟ نو که چېرې سوله ونسي، جګړه روانه وي، ګوري امریکا چې د نړۍ سوپر طاقت دی، یعنې ځواکمن هیوادو څخه شمیرل کېږي، هغه دلته 20 کاله جګړه وکړله. نو افغانستان داسې هیواد دی چې دلته د جګړې په زور باندې واکمني یا واک کول دلته ستونزمن سسې ناممکنه دی. دلته هیڅ څوک نشي کولی چې په زور دی دلته واک وکړي په افغانستان کې. نو زه داسې وایم چې که چېرې دغه وضعیت روان وي، جګړه به همداسې په افغانستان کې روانه وي. نو اوس د افغانستان د حکومت د چارواکو لپاره هم دا پکار ده چې دوی د واک د خوږوالي څخه راووځي، نور د واک هغومره غوښتونکي نه وي. نو د ملت په ګټو دوی لږ فکر وکړي، هغه ته د کار وکړي او سولې ته دې راسي. ډېره زیاته مننه ښاغلی محمد نعیم رحمتزی د چارو شنونکی قدمونو لیدونکو. له تاسې هم مننه چې له موږ سره تر دې دمه پاتې وئ. تاسې په پاک رب سپارم ښې چارې ولرئ.